علماو یو واقع لیکلې ده و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو لرګي به یې کول آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته یې لکه څه کوې وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅوم دیو ورته وایي چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو بیا لرګي وړه او بیا خرڅوو سړی بوتلو د چندړو غر ته چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یي لیدلی لکه د چندړو لښتې ما سره یو کونټۍ چا راکړې ده د چندړو کونټای د لاس چې ولا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه پوهېږي تاسو خیال راکړئ نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه سړی به تلو دیو سره به یې څه ساعت نیم مجلس وکړو بیا به یې د چندړو لرګي راوړه او خرڅول دی لوی مالدار چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاړو چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس یې کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کوم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کوم کور کې به بیمار هر کور کې ډیوې چېرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلول او کوم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه یې کتلي یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی یم هغه د یار کور یم اواز یې کړی چې ورته یې چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه ده جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ورسره کېناست نو څنګه یې ښه یې جوړې دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه نو بل کټ کې کېناستو یو ساعت لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شو اوس تا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ده داسې چل وکړه چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي اینه رسنو به لرګي کېږي اوس دې زیر و زبر کړو هغه ورته ویل ته زما دوست یې اشنا مې څنګه دې په تبر ووه هغه ویل که ځان دې روغ په کار وي خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کینی بس کار دې خراب دی زړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به یې څه مینتې کې خو ځان دې خلاص کړه بس تبر یې ونه را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه تللی دی دیو چېرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه دې خلاص شوی او غر دې خپل شو چې بیا دی ورغلی دی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به یې کول راکول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو
ویل دا بالکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره، ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو، خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کښېنه، تا نه ماله بوی راځي، هغه زخم مې په زړه کې والله کوي. حال همغسې تازه بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او دې ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق. دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خو دا معنی چې یو شاعر وایي چې